السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې ده چې بعضې خلک مړي ته هغه پګړۍ ورتړي او پټکۍ ورتړي، دا څنګه دی، جایز دی او که نه؟ جواب دا دی محترمه، مړی چې عالم صالح وي، زموږ بعضې فقهاء کرامو لیکلي دي چې کفن کې ورته پګړۍ پټکۍ وهل دا جایز دی. فتاوی تطارخانیه جلد نمبر 3 صفحه 27، فتاوی شامی جلد 3 صفحه 112، عمدة القاری شرح د صحیح بخاری د علامه بدر الدین عینی جلد نمبر 8 صفحه 72، الموسوعة الفقهیه جلد نمبر 30 صفحه 305. دلته کې رادام لیکي چې ذهب ابو حنیفة و مالک الى استحباب اشتمال الكفن على قمیص و عمامة. یعنی امام مالک رحمت الله علیه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مستحب دی چې کفن به مشتمل وي په قمیص او په عمامه او په پګړۍ باندې. الموسوعة الفقهیه جلد نمبر 30 صفحه 305، مرقات ملالیکاری شرح د مشکات جلد 4 صفحه 104، الشعة اللمعات د عبدالحق محدث دهلوی شرح د مشکات جلد 1 صفحه 717، تحتاوی علی المراقی صفحه 578، مراقی الفلاح صفحه 212. نو دې ټول کتابو لیکلي دي چې مړی صالح وي، نیک وي، نو هغه ته پګړۍ ورپسرول، پګړۍ ورتړل، وهل دا جایز دی. علامه وساته، خوشحاله اوسه.